الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زما خوږو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو الحمدللہ نن مونگا خپل نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جشن ولادت استاسو دا پیدا کیدو چې کوم اختر رز دا هغه جوړولو د پاره مونږ دلته جمع شویو او الحمدلله مونږ سره په خیبر پختونخوا نه اسلامي بای چې کوم راغلی دي دا مونږ سره الحمدلله په منچ باندې شته او په اودین کې مونږ سره دا شامل دي نو دا سلسله به مونږ ان شاء الله نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام جشن عید میلاد النبی په حواله سره به دا سلسله مونږ کوو ان شاء الله او مخکې به ان شاء الله د قران پاک تلاوت نه به دی آغاز کیږي او اور پسې به ان شاء الله مونږ د خپل کل نبی صلی الله علیه وسلم نعت شریف به مونږ اورو ان شاء الله هغه نه پس خپل کې سناسه مدنی ګلونه مونږ خپل کې به از دکاو ان شاء الله تاسو ټول به تر اوله اخره پورې به ان شاء الله په دې سلسله کې به مونږ سره شامل یې جی ضمیر بھائی. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله. مسلمان نیت اغی عمل نہ بہتر دا. زه انشاءاللہ عز وجل تلاوت کونو نہ پہلا نیت زبوکم انشاءاللہ عز وجل خدای پاک جل شانو رضا حاصل کونو دا پارا تلاوت بکوم تاسو نیت ہو کی چی ثواب حاصل کونو دا پارا انشاءاللہ عز وجل تاسو قرآن مجید تلاوت بھاورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ د قرآن پاک د تلاوت نه مونږ د اجتماعي ذکر و نعت آغاز د خیره وشو. الحمدلله به مونږ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نعت شریف باورو ان شاء الله. هغې نه مخکې تاسو نیتونه وکړئ د الله د رضا دپاره او نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د عشق او د مینې محبت نور زیات حاصل کولو دپاره نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام تعظیم دپاره دا نعت مصطفی صلی الله علیه وسلم مونږ به اورو ان شاء الله. راځئ چې مونږ نعت مصطفی صلی الله علیه وسلم واورو. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انشاءاللہ عزوجل پختو والا یو کلام وہ پیش کہو آگے سرا امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ لکل یو ډیر خیستہ آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم په حوالے سره یو کلام دی هغه په دې کلام سره انشاءاللہ عزوجل مبو ویو. کلی دی روضہ یا رسول اللہ کلی دی روضہ یا رسول اللہ زیبا دی مدینہ دا یا حبیب اللہ زیبا دی مدینہ دا یا حبیب اللہ کلی دی روضہ دا یا رسول اللہ کلی دی روضہ دا یا رسول اللہ زیبا دی مدینہ دا یا حبیب اللہ وایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کلی دی روضہ یا رسول اللہ کلی دی روضہ یا رسول اللہ زیبا دی مدینہ دا یا حبیب اللہ خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے سرکار آ گئے مختار آ گئے کلی دی روضہ یا رسول اللہ کلی دی روضہ یا رسول اللہ زیبا دی مدینہ دا یا حبیب اللہ قربان دل نامین شما یا رسول اللہ قربان دل نامین شما یا رسول اللہ قربان دل نامین شما یا رسول اللہ شہد نخو گدا یا رسول اللہ شہد نخو گدا یا رسول اللہ کلے دی روضہ یا حبیب اللہ کلے دی روضہ یا حبیب اللہ وایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے دونوں جگہ کے مالک مختار آ گئے دونوں جہاں کے مالک مختار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائی سرکار آ گئے وایا یا رسول اللہ یا حبیب
حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد اور دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا خوشیاں مناؤ بھائی سرکار آ گئے دونوں جگہ کے مالک مختار آ گئے پٹولو انبیاء کے اوچت لرے مقام پٹولو انبیاء کے اوچت لرے مقام پٹولو انبیاء کے اوچت لرے مقام اعلی مرتبہ اعلی مرتبہ یا رسول اللہ اعلی مرتبہ یا رسول اللہ کل تیرا زدہ یا حبیب اللہ کل تیرا زدہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ قل دیرا صدا یا رسول اللہ قل دیرا صدا یا رسول اللہ زیبا دی مدینہ دا یا حبیب اللہ پڑھتے درود سارے ہی تعظیم کو اٹھو پڑھتے درود سارے ہی تعظیم کو اٹھو اٹھ کر پڑھو سلام کے سرکار آ گئے اٹھ کر پڑھو سلام کے سرکار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائیوں سرکار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائیوں سرکار آ گئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا غبدہ کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا کل تیرا زدہ یا رسول اللہ کل تیرا زدہ یا رسول اللہ زیبا دی مدینہ دا یا حبیب اللہ انوار تیرا انوار دیرا ورگی روزہ لکبران شیبی پس شیبہ شیبی پس شیبہ دا یا رسول اللہ شیبی پس شیبہ دا یا رسول اللہ کل تیرا زدہ یا حبیب اللہ کل تیرا زدہ یا حبیب اللہ کل تیرا زدہ یا حبیب اللہ یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھولے نہیں سماتے عطار آج تو بھولے نہیں سماتے عطار آج تو دنیا میں آج حامی عطار آ گئے دنیا میں آج حامی عطار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے کلہم دے روزہ یا رسول اللہ کلہم دے روزہ یا رسول اللہ زیبائے مدینہ دایا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین نونگا نات شریف اور دو الحمدللہ ما خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو رازائی پلا سلسلہ مخی تیرو انشاءاللہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرار جوڑی گی دا ہر رڑ چکم دے غمگین تاسو الحمدللہ دا ربیع الاول پا دولسم تاریخ ماندے الحمدللہ پسا ہر وقت کے پدی دنیا کے تشریف راوڑو اور جو سورہ قریبان خلقو دا غی دا پارا چی بے سہاریو دا غی دا پارا چی سوک چی دیر زیاد غمونو کے ڈوبو غی دا پارا اور سوک چی دا کل پا یو در ٹکر خوڑے کل پا بل در ٹکر خوڑے دا غی دا پارا الحمدللہ یو دیر لوی رحمت دا اللہ تبارک و تعالی رالو او امیر اہل سنت پلے رسالہ کی دا لکھے چی مسلمانو صبح بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے نو الحمدللہ دا ما خوگو اسلامی لڑو مدنی چینل کتون کو دا آغا مبارک وخو چی نبی پاک علیہ السلام پا دی دنیا کی تشریف راڑو گویا چی دا طول اختر شو الحمدللہ او پاتخی وقت ماندے دیری معجزم اللہ تبارک و تعالی دا فضل نا خلقو قتلی وی آغا سنگا معجزی وی نونگ بزخ پل دا خیبر پختونخوانا نونگا رور راغلے دے عبدالرحمن بھائی دینا با تپوس کو جو دا معجزات کم یاوی وی دی مونگلا بیان کی انشاءاللہ فبار ربیع الاول شریف دا اللہ عز و جل نور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چکل دنیا دا تشریف راوڑو سرا دا کپر اور ظلمت اغا تیری وریزی چی دین اغا ختم شوی او دا شاہی ایران کسرا پا محل باندے زلزلہ راغلا اغا سوالس برجونا را اغر زیدل او پا ایران کے کما اتشکدہ کے پا کما کند کے اور بڑے در پورا زر و کالو پورے اغا بلشوا او دریاوی ساوا اغا وشو او کعبہ پا وجد کے راغلا او بوتان پا استر را اغر زیدل تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا مرحبا وائی مرحبا مرحبا وائی مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جی زما خوگو اسلامی لڑوں پا دی بالا کہ اللہ تبارک و تعالی پا قرآن پاک کے سی ارشاد ولی دی رازائی چی منگا خپل اویس بھائی نواورو چی خیبر پختونخوا تاسو تشریف راوڑے دے جی اویس بھائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین زما خوگو اسلامی لڑوں او دا مدنی چینل لیدن کو الحمدللہ عز و جل دا حضور علیہ السلام دنیا تا راتلل دا اللہ پاک دیر لوی فضل او دا اللہ پاک رحمت دے اللہ پاک
قرآن پاک یولسم پارہ کی سورہ یونس دوکم شپیت آیت کی دا ارشاد فرمائی. اللہ پاک سے ارشاد فرمائی دا بمون کاری سیبنا واور. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ترجمہ کنز الایمان. تاسو او فرمائے چې الله عز وجل فضل او د الله عز وجل رحمت او په دغه باندې پکار ده چې خوشحالي وکړي او دا د دود دن دولت نه بهتر دی. سبحان الله. الله اکبر. رحمت خدا بندی عز وجل باندې خوشحالي کولو حکم دا الله پاک په قرآن پاک کې موږ له راکړی دی. زمونږ نبی کریم رؤوف الرحیم د مدینه جانان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا لوی هم بس د اللہ پاک رحمت وی. قرآن پاک کے اللہ پاک ولسم پارہ کی سورہ انبیاء آیت نمبر یوسل او وہ کی ارشاد فرمائی. دا بمون کاری سیبنا دا آیت واورو. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ترجمہ کنز الایمان چی مفہوم داسی دے. اللہ پاک فرمائی چی محبوبہ مونگ تاسولا طول جہانو لپارا رحمت جوڑ کری لی گلی دی. سبحان اللہ عز وجل. سبحان اللہ. سبحان اللہ پاک دی مونگ او تاسو تا اخپل رحمت باندی خوشحالی کولو او شریعت پا دائرے کی دنن خوشحالی کولو اللہ پاک دی مونگ تا توفیق را کی. زمونگ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتهم العالیہ دا ډیر ښکلی رسالہ د سحر سپرلے دای لیکلې دی. پدې کې قرآن پاک آیاتونه او حدیث او ډیر ښکلی مدني ګولونه چې شریعت په دایره کې به مونږه څنګه د الله پاک رحمت خوشحالي کوو او د حضور علیه الصلاۃ والسلام آمد خوشحالي به کوو دا به مونږ لا څنګه کول راځي. دا امیر اہل سنت زموږ رہنمائی کړی دا. امیر اہل سنت نه قربان شو. امیر اہل سنت مونږ ته او امت مسلمه لپاره دا الله پاک ډیر لوی یو نعمت دی. موږ لپاره قدم په قدم باندې زموږ رہنمائی کوي چې دا به تاسو څنګه کوئ، دا خوشحالي به څنګه کوئ، جلوس میلاد به څنګه کوئ، اجتماعي میلاد به څنګه کوئ. کوم داسې خبرې دي چې هغې نه به تاسو ځان بچ کوئ. انشاءاللہ. کم داسې شرعي قباحتونه دي چې هغې نه به تاسو ځان بچ کوئ. داسې نه چې تاسو خوشحالۍ کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په مینه کې تاسو داسې څه غلطي ونه کوئ چې هغې په پکړ کې موږ راشو او قیامت پر ورځ موږ ته چې دغه نه هغه شرمندګي مخامخ کول راځي. الحمدلله زمونږ اویس بھائی موږ لا ډېرې ښکلې خبرې ډېرې ښکلې مدني ګلونه موږ له راکړل. الحمدلله دغه زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت الله تعالی په خپل کتاب ما ثبت بالسنه کې دا خبره لیکلې ده د عید میلاد النبی چې کوم شپه ده نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د پیدا کېدو چې کوم شپه ده دا د شوکت نه هم ډېر عزت والا ده. ولې دا شپه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام له ملاو شوې وه. دغه زما خوږو اسلامي وروڼو زمونږ علما دا خبره هم کوي که دا اختر نه وی نه دا اختر د عید میلاد النبی چې ورته وایي اختر میلاد النبی که دا اختر نه وی نو په دنیا کې به یو اختر و نه به شوکتدار و. ما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل لیدونکو چې کله ابو لهب مړ شو د هغه په کور والو خلکو چا په خوب کې ولیدو تپوس یې ترېنه وکړو چې ستا څه حال دی، مالا بیا خیر نصیب شوی نه. بیا د خپلې ګوتې له اشاره وکړه بې د دین آیه. انو علامه بدر الدین عینی رحمت الله تعالی علیه عمدة القاری کې دا خبره لیکلې ده چې دې مطلب د اشارې د ګوتې مطلب دا و چې دې نه ورته څه اوبه راتلې اب د اوس دله بس آرام ملاوېدو. دا کیسه شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت الله القوی په خپل کتاب کې ولیکله. انو بیا دا هم ورسره لیکلی دی چې په دې کیسه کې څوک چې میلاد شریف جوړی ډېر لوی هغې دپاره دلیل دی چې ولې نبی پاک صلی الله تعالی وسلم د پیدا کېدو چې کومه شپه ده په هغې شپه باندې چې بنده خوشحالي جوړی
او خپل مال د الله په لاره کې خرج کړي چې ابو لهب یو کافر خو بیا الله تبارک وتعالی هغه محروم نه ساتلی چې هغه سویبه چې کومه خادمه وه هغه چې هغه آزاده کړه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د پجاب ورته پای ورکړي نو بیا هم الله تبارک وتعالی دله څه نه څه بدله ورکړه اجر ورته ورکو نو شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله الکوی په خپل کتاب مدارج النبوت کې دا خبره لیکلې ده نو د هغې مسلمان به څه حالي څوک چې د خپلې مینې او د محبت نه ډک زړه ساتي او بیا د خپلې مینې او د محبت سره نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په عشق کې مینا کې خپل مال خرج کوي او د عید میلاد النبی محفلونو کې راځي او میلاد مصطفی جوړوي نو غلب الله تبارک وتعالی سوره ډیر اجر ورکوي او بیا هم دا لیکلی دي خو یو خبره ده چې میلاد شریف چې کوم محفل اب د سندرو نه د سازونو نه به پاک ساتي دغه شانته زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو زمونږ په بزرګانو کې الحمدلله ډیر زیات برکتونه دي کې راغلي دي چا چې به د میلاد النبی اختر جوړولو د دې په خوشحالۍ به جوړوله نو الله تبارک وتعالی په هغې باندې به ډېر زیات کرم کېدو او په دې باندې خپله زموږ نبی پاک صلی الله علیه وسلم څنګه خوشحالېږي راځئ دا مونږ د خپل ورور نه به اورو عبدالخلیل بای نه به اورو انشاءالله ما خوږو اسلامي الحمدلله یو عالم صاحب رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ما په خوب کې د تاجدار رسالت صلی الله علیه وسلم زیارت راته نصیب شو نو ما عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسلمانان چې هر کال تاسو ولادت خوشحالی نه مناوئ نو دا تاسو ته خوښیږي که نه تاسو پسند یعنې خوښوئ که نه نو ارشاد یې وفرمایل وایي څوک چې موږ نه خوشحالیږي نو موږ هم هغه نه خوشحالیږو سبحان الله الله نبی رالو مرحبا الله نبی راغلو مرحبا مدینه جانان راغلو مرحبا زمون غم گسار راغلو ای مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی محبوب دا رحمان راغلو مرحبا مدینه جانان راغلو مرحبا محبوب دا رحمان رالو فیضان دا قرآن رالو دا الله محبوب رالو دا غریبان و غم گسار رالو محبوب دا رحمان راغلو مرحبا زمون غم گسار راغلو مرحبا زمون غم گسار راغلو مرحبا ای مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی رحمان رالو مرحبا جانان دا رحمان رالو مرحبا سکون دا دوارو جہان رالو اور نبی سید رالو نبی طاہر رالو نبی حاضر رالو نبی ناظر رالو نبی ناصر رالو دا غریبان و مددگار رالو محبوب دا پروردگار رالو اور سردار دا عطار رالو مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی زمون غم گسار راغلو مرحبا نبی رحمت راغلو مرحبا شفیع المذنبین راغلو مرحبا نبی غیبدار راغلو مرحبا ای مرحبا یا مصطفی 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 اسلامی جوړو مدني چینل کتونکو اوریدونکو تاسو دا خبره واوریده الحمدلله نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره وی چې څوک چې موږ نه خوشحالیږي موږ هم د هغو نه خوشحالیږو نو پته ولګېده الحمدلله دا ډېر خوشنصیبه خلک څوک چې د میلاد النبی اختر جوړی الحمدلله او زموږ سره الحمدلله خیبر پختونخوا نه ډېر زیات اسلامي وروڼه هم راغلي دي ډېره لویه قافله راغلې ده خو دلته اډین کې
خو ډیر ځای نه ځکه مونږه لږ کسان الله تعالی आवाज کړی دی د په فیضان مدینه کې الحمدلله امیر اهل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس اتار صاحب قادری د احمد برکاتو مولا عالیه راغلی دي او امیر سنت وایي چې زه پښتنو سره ډیره مینه کوم کنه وایي زه پښتنو سره ډیره مینه کوم او بیا وجه مې خلل مینه ولې کوي وایي مینه ځکه کوم زمونږ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن هم پښتون هو چې امیر اہل سنت وایي چې مونږ پښتنو سره ډیره مینه کوو مونږ وایي چې مونږ امیر اہل سنت سره ډیره مینه کوو ولې چې تاسو امام اہل سنت سره ډیره مینه کوئ زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو راځئ چې مونږ خپل وروڼه دا خبره هم واورو څه مدني ګلونه په دې خبره باندې هم واورو چې دا ولادت په خوشحالۍ کې د عید میلاد النبی په خوشحالۍ کې الحمدلله چې مونږ دا جنډي ځان سره ساتو په دې کې خوشحالېږو او جلوس وباسو په دې باره کې الحمدلله امیر اهل سنت په دې خپل رساله کې څه لیکلی دی زما خوږو اسلامي وروڼو او د مدني چینل لیدونکو زمونږ شیخ طریقت امیر اهل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتهم العالیہ خپل ډیر ښکلې رساله د سحر سپرلی کې خصائص الکبرى په حواله سره دا روایت نقل کړی دی چې حضرت سیدتنا آمینہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما دا ولید چې درې جنډې نصب شولې یوه په مشرق کې بله په مغرب کې او درېمه په کعبې چھت باندې په دغه کې حضور علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړو سبحان الله روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا چھت پہ جھنڈا تارش اڑا پھریرا صبح شب ولادت تارش اڑا پھریرا صبح شب ولادت زما خوږو اسلامي وروڼو او د مدني چینل لیدونکو زمونږ امیر اهل سنت شیخ طریقت دامت برکاتهم العالیہ خپل په مدني ګلونو دا هم مونږ ته پیش کړی دی چې تاسو 12 شپه باندې اجتماعي ذکر و نعت اهتمام وکړئ په هغې کې تلاوت نعتونه بیان سنت و ډک بیان وکړئ او هغې نه پس تاسو 12 په ورځ جلوس میلاد کې په اوداسه کې شرکت وکړئ کله چې د مونځ وخت شي نو مونځ وکړئ مونځ قضا کوئ ما تو جلوس په باره کې به مونږ واورو چې امیر اهل سنت خپل رساله د سحر سپرلی کې وفاء الوفا په حواله سره دا نقل کړې ده چې رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کله چې مدینه منوره ته هجرت وکړو نو موضع غمیم ته ورسېدل نو هغه وخت کې بریده اسلمی قبیله بنی سهم 80 کسان نبی آخر الزمان رسول محتشم صلی الله تعالی علیه وسلم د گرفتارۍ لپاره دوی راغلل معاذ الله عز وجل کله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ورسېدل نبی آخر الزمان د مدنی سلطان مکی مدنی سلطان صلی الله تعالی علیه وسلم داسې ښکلی نظر ورمنې پرېوته چې هغه 80 کسان هغوی اسلام قبول کړو کله چې اسلام قبول کو نو بیا یې عرض وکړو یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم اوس بس تاسو مدینه منوره ته داخله به داسي چې موږ بس تاسو مخې مخې روانو او پرچم سره بس تاسو داخله کیږي موږ بس تاسو مخکې مخکې وو تاسو به موږ پسې را روانې بیا هغه کسانو خپل د سر نه امامي لرې کړې او جنډې تېنه جوړې کړې او دا جنډې مخکې کړې او په دې جنډو جلوس کې حضور علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته داخل شلل
محبوب در رحمان راغلو مرحبا زمون غم گسار راغلو مرحبا زمون غم گسار راغلو مرحبا ای مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی سبحان الله عز وجل. الله پاک دې مونږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې مونږ او تاسو هم شریعت په دایره کې دننه اجتماعي میلاد کې هم شرکت وکړو او 12 پرځې جلوس میلاد کې هم شرکت وکړو. نو دا د جلوس میلاد او د جنډو یو دلیلو چې مونږ الحمدلله چې کوم دا خوشحالي کوو نو شریعت په دایره کې دننه کوو. الله پاک دې مونږ او تاسو ته د شریعت پابندي نصیب کی. آمین بجاه النبی الامین صلی الله. الحمدلله زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو په یو خبره به خیال ساتو څنګه موږ اویس باید خبره او کړه خیره اویس خان چې د شریعت به خیال ساتو. الحمدلله دعوت اسلامي او موږ له دغه خبره زده کوي چې کوم کار به کې شریعت به په خپل سترګو کې ساتي دینه به یو انچ نه به مخکې ځي نه به وروسته ځي کنه نه بړوان دی او نه برست دی دا سه بالکل د خبره به ډیر ځل خیال ساته او امیر سنت شیخ د طریقت امیر د اهل سنت مولانا محمد الیاس اتار صاحب قادری دا رساله لیکلې دا صبح بهارا کې دې کې تاسو ډیر خشته مدني ګلونم لیکلې دي کې او پښتو کې ورته د سحر سپرلې د سحر سپرلې انو پدې کې دا ټول خبرې لیکلې دي لکه چې ک جالرې لګې بتیانې په کور کې لګې یا په خپل مالت کې کنه بتیانې لګې انو بجلی به د حرام نه استعمالې بیا کنه بهشک یو بل کا خو په جایز به بلې ٹھیک ده کنه دغه شانتي چې په جلوس میلاد کې مت روانه انو سترګې به ټیټي ساتي نه کفل مدینه امیر سنت لیکلي دي د سترګې به کفل مدینه ساتي د نظر به لاندې ساتي او د خلی به مدینه کفل مدینه ساتي بس درود او سلام بس ویل دي ناتونه شریف اوریدل دي او ناتونه ویل دي فضول گفتگو نه او په دې دوران کې هم تر څو چې دا صورت جلوس روان دي انو په دې وخت هم او دینه علاوه موس خموس چې جمم دنم قضا نشي سبحان الله کنه چې بالکل په دې به ډیر زیات مونږه خیال ساتو. تما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو الحمدلله تاسو چې کوم ځای مونږ دلته ګورئ تاسو ټول مونږه دا دعوت درکو وینا درکو تاسو په دعوت اسلامي مدني ماحول سره رانږدې شئ. تاسو په خپل علاقې کې چې کوم ځای اجتماع کیږي بالخصوص خیبر پختونخوا د ما چې کوم پښتانه اسلامي وروڼه دي هغه علاوه چې کوم ځای تاسو اجتماع کیږي کوم ځای فیضان مدینه دا کوم ځای دعوت اسلامي اجتماع کیږي تاسو په هغه اجتماع کې ضرور شرکت کوئ. دغه ما خوږو اسلامي وروڼو تاسو په کور کې چې کوم زمونږ خویندې دي میندې دي هغه هم دا خبره ورسوئ چې تاسو په علاقې کې که چېرته د اسلامي خویندو اجتماع کیږي انو هغه بیا هلته ورسوئ که نه کیږي نو خپله شروع وکړئ ذمہدار سره علاقې ملاو شي ان شاء الله او دا سلسله شروع کړي. الحمدلله څنګه چې دا زموږ اسلامي وروڼه الحمدلله امیر اهل سنت شیخ طریقت مدني مذاکرې لپاره د الله په لاره کې دا 3 ورځې لپاره فیضان مدینه لا راغلي دي تاسو ضرور مدني مذاکره کې شرکت کوئ. الحمدلله الله دا ولی زیارت هم کیږي او دا غي برکتونه هم موږ لا ملاويږي. الله رب العالمین دې موږ لا په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. الحمدلله زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو وخت موږ سر ته ورسېدو. دا رساله چې کومه ده صبح بهاره د سحر سپرلی په نوم باندې الحمدلله د دې پښتو ترجمه راغلی ده او الحمدلله تاسو زموږ ویب سایټ نه دا ډاونلوډ هم کولی شئ د نیټ سہولت تاسو خو شته ان شاء الله او مکتبۃ المدینه تاسو کې تاسو په علاقه کې کوم ځای مکتبۃ المدینه شته هغه نه تاسو دا رساله اغشته شي پاغي باندې ان شاء الله الله تبارک وتعالى دې موږ لا په دې رس باندې روزه کې خودوم توفیق دی راکې د مسلم شریف حدیث سے پاک دے حضرت ابو قتادہ رضی الله تعالی عنہ تاسو کو یا رسول الله تاسو هر د ګل پر رس باندې پیر پر رس د ګل پر روزه ولې کېدای نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام وې چې روزه زکه کېدم چې پداغه رز باندې زما ولادت شوه او زه پیدا شوم او پداغه رز باندې په ما باندې د قران پاک وحی نازل شوی وا. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد.